بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اخلاص خادم الیاس سهار د وخت تاسو د باډوان بالا سیف آباد نه د ګل باچار ور د کور نه نیغ په نیغ ملګرو ګل باچار ور کم چې ډیره موده په کټ باندې پروت و او بیماری تیر کړی و، ډیره اوږده بیماری، سلک ډیر اساسه، سلک ډیرې نغدي پیسې د کور سزغه چې هغه په خپل ځان باندې ولګول. هغه اوس په دې دنیا کې نشته. داغه دا څلور بچیان یتیمانان زمونږ هغه کونډه خور زمونږ سره ناسته ده چې په هغې کې دا یو بچی معذور هم دی. دوی له مخکې هم زمونږ د رمضان راشن پیکج راغلی و چې د دې ماشوم په دې ځای کې تاسو ته دا ښکاري په دې کې هډوکې نشته، دا لاس مکمل لغه دی، د تاسو لیدی شئ. د ده دقسې دا خپه هم ده. د ده زندګي ټوله په دې سایکل باندې تېرېږي. دی په دې سایکل باندې ګرځي چې دا سایکل نه وي نو دی هېڅ هم نه دی. دی به دقسې په دې کټ کې ناست وي، دی د قدم د اخیستو نه دی. د دې کور ستونزې څه دي؟ د دې کور د ګټې وټې هېڅوک نشته. د دوی د ژوند سخت دي. د دوی د ژوند یو څو نیمګړې نیمخوا جملې موږ ستاسو سره اږدو د دې خپلې خور د خولې نه. تاسو یې هم واورئ، راځئ زموږ سره. زما د اخلاص غیرتمندو ستورو کومو چې کوشش دا وي چې داسې یتیمانانو بچو، داسې کونډو خویندو له داسې کورونو له تاسو رڼا ورکوي. الله تعالی دې ستاسو په ژوند کې ستاسو په الواد باندې ټول عمر رڼاګانې لري. زموږ سره زموږ د ګل باچا کور والا زموږ خور د هغه زنګ سره ناسته یو څو تپوسونه دې کوو. خورای دا راته چې ګل باچا څونه وخت کېږي پاک رسېدلی، څونه بیماري تېره کړې وه، ژوند یې څونه د سختو سره په اخره کې تېر شوی. یو کال یې وشو د هغه د مرګ او بیماري هغه اووه اته میاشتې په دې کټ کې تېره کړې وه. هېڅ عزمه یې نه راتلله، خوړله یې واپس پرې اچوله. زمونږ هم څه خوراک و، خو بس ناست و ورته شپه ورځ به مو ایمرجنسي ته بوتلو او د سر ناړو خواله یې نه کوو. او واړه بچي مو دوی به ورته کاته هم به خبره نیم به ورته څڅېده او پلار یې هم. او بس ټایم دی چې بس تېرېږي د ستاسو خویندو ورونو دغه دی چې بس ژوند هم څونه د سختو سره دی. د هغه نه بعد او د هغه په وخت کې څونه فرق پکې راغلی. په کټ کې وی خو ښه به وی خو ډېر زیات ګران ژوند دی. اوس چې کوم ستاسو د کور دا ګزران دی زموږ د ټیم خو تاسو له د راشن پیکج هم راوړی و که نه خورئ؟ په هغې څه ګزاره وشوه؟ د اوسه پورې خورو خبره خو دې د ستاسو ټولو سره ښه وکړي. د اوسه پورې خورو، یو بل دا خیر زکات راوړي، وظیفه راوړي. اختر لمزانه څه کپړې پیزار یا دې وړوله کړي؟ نه هېڅ سامان نه دي کړي چې دا رزق روزي د دوو ټایمو دا پیدا کړو چې دغه بس ډېر شی دی. هېڅ هم نه دي کړي. ګزران هم په څه باندې وس کېږي نن سبا؟ څه کوئ دا داسې چې پیسې د کم طرفه راځي څنګه وخت تېرېږي؟ کومې یوه لکه شانتي دغه خرڅوم او په خپله ټیلره یم. خو لکه دلته دا داسې دګۍ دی چې هېڅ پکې هم نه کېږي که نه. ښه ټیلر یم، جامې جوړوم، خو دا زګونه داسې دي چې څوک جامې هم نه راوړي چې زه جوړ کړم چې ځان دې خپلو بچو له صدقه کړم. دا څونه چې دا وخت تاسو مسافر ګوري په ټوله دنیا کې هغه غیرتمند پښتانه چې کوم ستاسو غونډه کې په تورسرو خویندو په داسې یتیمانانو بچو، په داسې معذورو بچو باندې هغوی خپل سرونه ورکوي او هغوی د خپلو بچو د هغې رزق نه بیا یوه یوه نوڼۍ راشوکوي خو ستاسو سره شریک کوي. د هغوی نه دې څه وینا ده او څه دې پرې غوښتنه ده؟ الله دې کامیاب کړي، خدای دې د لوی ورځې خاوندان کړي. الله دې بچي روغ لري، خدای پاک دې روغ او صحیح سلامت خپل کورونو ته راویستی کړي. الله دې روغ لري، خدای دې ورسره ډېر ډېر ښه وکړي. زما دې ماشومانانو بچو دې دغه خیال ساتي او دا د دې یو ماشوم په وجه باندې مونږ خدای پاک دغه رزق روزي راکړي. دې بچنګې خو ما تاسو د بیل خبره هم وکړه. ستاسو د بجلۍ بیل څومره راغلی؟ 250. 450 داخل کړی دی؟ ولې؟ پیسې نشته؟ 4,500 روپۍ بیل راغلی دی او هغه هم نه پوره کېږي. تا له څه پکار دي بچو؟ سیکل له پکار دی. دغه سیکل دې خراب شوی دی. د سیکل نه بېغیر ته نشي ګرځېدی. ته ودرېدی شي نشي، ګرځېدی هم نشي. که سیکل دې لازمي دی اوسه کم ترونه چې ستاسو سره امداد کوي او دغه سره کوي هغوی ته به دعاګانې کې ډېره دعا ورکړئ. کله خورئ هغه خلک په دعاګانو کې یاد ساتئ او انشاءالله د هغوی به کوشش دا وي چې دا تنظیم آباد پاتې شي. د اخلاص چې کوم مسافر دي نو انشاءالله چې زموږ به ټولې خوشحالۍ ستاسو سره یو شانې موږ به یې سره خپلې خوشحالۍ شریکې ساتو. الله دې کامیاب کړي، خدای دې د لوی ورځې خاوندان کړي. الله دې ورسره ډېر ډېر ښه وکړي. مسافرونه دې خدای پاک روغ لري. الله دې د خپلو کورونو د خیر سبب وکړي. الله دې بچي کامیاب کړي. زما دې وړو ماشومانانو دوی دومره خیال ساتي چې خدای دې د دوی خیال وساتلی کړي. د دوی رزق خو د وسه پورې موږ وخورو. الله دې کامیاب کړي، خدای دې د لوی ورځې خاوندان کړي.
تاسو خدای تاسو د خدای پاک روغ صورتونه درکړي الله دې د دې ورځې نه ټول مسلمانان ته حمام دا موږ ملګرو د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن د طرف نه کم چې ستاسو را لېږلي پیسې کم چې تاسو د خپلو بچو د هغې رزق نه یوه نوڼی را شو کوئ اخلاص لی ورکوئ موږ مشکور یو ستاسو چې تاسو د معاشرې هغه ستور یئ تاسو د پښتو هغه ترجمانان یئ چې خپله پښتو خپل غیرت خپل عزت هم د اخلاص په نوم باندې زموږ سره ساتلی دی او د داسې خویندو سره ولاړ یئ الله تعالی دې ستاسو په ژوند کې رڼاګانې راولي الله هم چرې هم مه خفه کوه ځکه چې تاسو یې نو د اخلاص غونته کې ادارې به جمدی وي او چې اخلاص جمدی وي نو د داسې بچو د سرونو سورې چې په کم ځای کې نه وي په سر یې لاس نه وي نو د اخلاص لاس په داسې بچو په سر باندې پراته وي موږ هم د اخلاص په طرفه دې خپلې خوراکۍ له تاسو سره دا ښکاري پیزار راوړي دي دا کم چې زمونږ د 3-4 بچیان دي د دې دپاره پیزار دي دې 2 بچیانو لم په دې کې دا کپړې دې خپلې خور لم د اختر دپاره کپړې دا کم چې زموږ د وراره دی د دوی دپاره کپړې او دا کم معذوره ماشوم چې تاسو ته ښکاري د له تیاري کپړې دې نه علاوه خو بله ورځ اختر دی نو داسې ضروریات به وي چې هغه به نه شي پوره کېدی اختر له پکار مونږ بیا نه شو راتلی چونکې نن 20مه روژه مازدیګر باندې تقریبا 15-15 بجې ټیم دی 2 ورځې په منځ کې د اختر دی په دې کې زموږ یو ورور د سعودي نه داسې پیسې را لېږلي چې کم خلک ډېر مستحق د هغوی ته دا تاسو دغسې ورکوئ د تنظیم نه هټ کړ نو یو 2000 روپۍ خورئ د هغه د طرف نه په دې کې تاسو له ورکوه هغه خلک په ډېرو ډېرو دعاګانو کې یاد ساتئ الله خوشحاله خدای مو تاسو ته دتونه کړو ته الله دې سره ډېر ډېر ښه وکړي خدای مو مسافري په روغ صورت واصل وکړي الله مو چې کامیاب الله دې له روغ صورتونه درکړي خدای خوشحاله الله دې سره خورې دا زموږ سره چې کوم زموږ د ټیم نه ملګري راغلي دي یو ملګري د خپل طرف نه دا 1500 روپۍ دي دا هم زم ته قبول او منظوري کړي الله دې سره ډېر ډېر ښه وکړي زموږ د ځوانانو مرسته تاسو کوئ خدای دې سره ډېر ډېر ملګرو څنګه چې تاسو ته د خوراکۍ وایي چې زه په خپل کور کې دا وړوکی غونډه کې کار کوم او دکان چلوم نو ستاسو هم په سوچ کې دی چې دا به څنګه دکان یا دا به څونه کاروبار وي دا هغه دکان دی چې پرون هم د 1200 روپو سودا راوړې ده او په دې باندې موږ خپل ګزاران کوو په دې باندې موږ خپله زندګي تېروو چې دا به هم دغه شانته کې یو روپۍ د اتانو د 2 روپو د 5 روپو دا سامانونه به هغه خرڅوي په دې کې به هم زموږ د دې خور دا کوشش وي چې څه پیسې به د هغې نه ایساروي چې په هغې به نوره سودا راوړي څه پیسې باندې به دې بچو د بجلۍ بل د هغوی کپړې د هغوی چای ډوډۍ هغه به پې کوي نو دا د دې کور داستان و دا د دې کور ډوب و دا د دې کور یو څو مختصر ټکي چې ما درته راغونډ کړه زړه مې ډېر څه غواړي چې ډېر څه وکړم ډېر څه درته بیان کړم خپله مو هم دونه توان نه لرم چې نور درته څه ویم ملګرو خو فیصله یې په تاسو ده داسې خویندې ستاسو به د امتیاز منتظر وي د اخلاص په لار د اخلاص مټې جوړې شئ خپل خوږ ورور الیاس سهار له ورکړه اجازت په ډېر لوی او بخښونکي رب جلال سپارم د الله په امان السلام علیکم ورحمة الله